اوس په دې رمضان مبارک کې درېمه عشره کې هغه د اعتکاف خبره هغه راغه. عائشه رضی الله تعالی عنها فرمای چې نبی صلی الله علیه وسلم د رمضان المبارک میاشت کې په آخري عشره کې به هغه اعتکاف کولو، حتی تر دې پورې چې الله جل شانه ځان طرف ته چې کم دی هغه راغوښتلو. یعنی معنا د دې حدیث مبارکه ده چې الله جل شانه د دنیا مهلت او ټیم چې کم دی د نبی صلی الله علیه وسلم په دې دنیا کې ختم شو او الله جل شانه وفات کړو او ځان طرف ته چې کم دی هغه راغوښتو. دغه شانتی نبی رسول الله والسلام فرمای وای چې د الله جل شانه د رضا د پاره یو ورځ هغه اعتکاف وکړو، الله جل شانه به د او د جهنم ته درمیان کې 3 خندقونه چې کم دی هغه فاصله هغه پیدا کړي او د یو خندق هغه اندازه څومره ده د ځمکې او د اسمان په مابین کې چې دا څومره خلا ده دا د یو خندق چې کم دی هغه مسافت او فاصله ده هغه. دغه شانتی د الله جل شانه د رضا د پاره یو ورځ اعتکاف یو معتکف چې کله د الله جل شانه د رضا د پاره هغه 10 ورځې هغه اعتکاف وکي نو تاسو اندازو لګوي چې د جهنم د اور نه به چې کم دی هغه څومره دی هغه لری شي او جهنم نه بده څومره هغه زیات لری شي او الله جل شانه به د باندې جهنم چې کم دی هغه حرام وګرځي. خو لیکن دا بشارت او دا انعامات هغه د چا د پاره دي؟ دا د هغه معتکف ته پاره دي چې د الله جل شانه د رضا د پاره هغه اعتکاف وکي او د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه باندې چې کم دی هغه اعتکاف وکي. لکه عزیزانو څنګه چې زمونږ استاد په معاشرو کې اعتکافونه هغه کیږي چې په مسجد کې کله اعتکاف ته هغه کینی مشران وی که کشران وی نو د غي د پاره چې کم دی هر روزیماتی په ټیم کې چې کم دی د مرګرو د پاره هغه مرګري را خطاوي او دلته کې غپ شپ چې کم دی هغه لګولې وي حتی تر دې پورې چې اعتکاف دی حتی هغه رسیدو چې دا غټ موبایل چې کم دی هغه پکې استعماليږي، واتس اپ پکې خلک کوي، فیسبوکونه پکې چې کم دی هغه خلک کوي، شته په دنیا کې ډیر خلک. دا اعتکاف الله جل شانه ته هغه منظور نه دی. د اعتکاف معنا د هغه ټهرنا ایثاریدل په یوځای کې رکنا ټهرنا ایثاریدل په یوځای کې او داغه چې کم دی هغه اصطلاحي معنا څه شي ده چې په یو خاص مدت کې او په یو خاص ځای کې چې کم دی د الله جل شانه د رضا د پاره چې کم دی هغه ایثاریدل او لس ورځې چې کم دی هغه اعتکاف هغه ادا کول. نو دا چې کم دی د دې معنا ده د دې د وجې دی ته اعتکاف چې کم دی هغه ویلې شي نو چې د الله جل شانه د رضا د پاره چې کم دی په یو خاص ځای کې چې یعنی سړی چې کم دی هغه په مسجد کې او زنانه چې کم دی په کور کې یو خاص مخصوص ځای کې چې کم دی هغه رضی هغه اعتکاف وکي. نو څنګه زمونږ استاد معاشره کې چې کم اعتکاف هغه مشهور دی دغه اعتکاف الله جل شانه ته قابل قبول نه دی حتی تر دې پورې چې گیمونه چې کم دی هغه کې هغه کیږي. څوک پکې پبجی گیمونه کوي، څوک پکې فری فایر گیمونه کوي، څوک پکې عام واړه گیمونه چې کم دی هغه په موبایلو کې هغه کوي. دا اعتکاف الله جل شانه ته قابل قبول نه دی. دغه شانتی په دې اعتکاف کې سمر حتی الامکان چې تا نه کیږي تب خپل خوب چې کم دی هغه کم کی او د الله جل شانو عبادت چې کم دی هغه زیات کی. نو زمونږ معتکفین چې کم دی چې راشي هغه په خوبونو کې مبتلا وي، هغه به اوده پراته وي. دغه شانته چې کله دی بیا د روجیمات تقریب چې کم دی هغه کینی بیا په سرونو باندې چې کم دی هغه غړ غړ رومالونه راواچي او کینی چې کم دی د خوانچی مخه ته پرتی وي. د اعتکاف معنا چې کم دی اصل کې دا نه ده. اعتکاف کې خوراک به چې کم دی هغه خپل لکم کې چې ستا په معده باندې ستا په جسم باندې چې کم دی هغه بوج نه جوړیږي، ستا جسم چې کم دی هغه درنواله نه اختیاري. معنا د دې دا چې ته الله جل شانه عبادت چې کم دی هغه په صحیح طریقې سره هغه ادا کړي. زمون معتکفین حضرات چې کم دی په روجیمات کې دومره مال چړاو کی دومره هر څه چې کم دی ورواچي چې بیا تراوت هم چې کم دی هغه نشي ودرې دي. نو مونږ ته دا خبره چې کم دی کوي استاد وینه نه ډیر پلندو کې راته کوي، یعنی دا تراوی چې کم دی ډیر پلندو کې هغه راته وکا ولی دی غریب چې کم دی الته کې موبلیل او پټرول چې کم دی هغه دومره په روجیمات کې هغه خېجولې دي او دومره مال چې کم دی هغه خېجولې گاډي دومره لوټ کړي چې دی غریب نه چې کم دی هغه ولاړواله اوس هغه نه کیږي دی ودرې چې کم دی هغه نشي. د اعتکاف معنا چې کم دی هغه دا نه ده. بل نبی رسول الله والسلام چې بشارت کم ور کړي دي وای کم کس چې اعتکاف کوي بهر چې د کم اعمال کول هغه نیکیانه چې کم دی هغه د په اعمال نامه کې هغه
لیکل کیږي د دې چې څومره ګناهونه دي وي چې د الله جل شانه د رضا لپاره اعتکاف وکړو دی الله جل شانه د داسې پاک کی لکه دی چې د مور نه تازه دی پیدا شي او ماشوم پیدا شي دغه شانته د ګناهونو نه دی الله جل شانه هغه پاک کی نو زمونږ معتکفین حضرات چې کله اعتکاف نغه پاسین مونږ چې په مسجد کې وګورو د دنیا له لهب سيزونه چې کم دی غي سره پراتی وي په جیب کې موبایل چې کم دی هغه سره پرتی وي او تر دې پورې د دې انتظار وي چې یاره اوس یو ورځ پاتې شو شمار چې کم دی هغه د ختمېدو د ورځې کوي دا اعتکاف الله جل شانه ته قابل قبول نه دی اعتکاف معنا دا د چې یره تا د لس ورځې د دنیا نه چې کم دی هغه شاد کړه او الله جل شانه ته چې کم دی هغه د مخ کو نو معنا او مقصد دا دی چې د ضرورت مطابق به ته خبره وکي د ضرورت مطابق به ته صرف کار وکي نور به خپل خله بند ساتي هر ټیم بستا په جبه باندې ذکر الهي هغه شروع وي تلاوتونه به چې کم دی هغه شروع وي عبادت نوافل به چې کم دی هغه شروع وي فرض عبادت خو اسم کې کته اعتکاف تکیم نه رمضان مبارک میاشته 15 وخت فرض منځونه کې دا خودی د پاره چې دی سره نفلی عبادت چې کم اهل علم فرمای چې دا اور ټیم دی الله جل شانه سره چې کم دی اور ټیم اغله ګول دی دا اصل کې اعتکاف ته اعتکاف معنا چې کم دی اغه دانه چې ته په له لعب او په فضولیاتو کې چې بل زدي عوامو ته دا خاص کوم چې اعتکاف تکیناستل بس د پروګرامونو ضرورت نشته چې جی راشي بس سحر نه وتراشي چې یرجی سما بنن تعالی پروګرام وي اغله بار زی خستا کیر خوخته ستا چټنی خوخه ده ستا چې کم دی دی بلې خوخې دي او ستا دا خوختي که دا دی خوختي یاره مال داو که مال فروټ راوړه مال ده نه بس که روجیمات ملکه کور کې ویناو که چې یره جس د خپل وس مطابق تیار کړي او دی انسان له چې کم دی غروړي په خاموشي سره دلته کې کېږي دی او زی روان شي نو زمونږ عوام چې کم دی هغه خپل سره د پلاره سره د رونو سره د خاندان ویناګانو کې څه چل دی مونږ چې جی پلان کې چې کم دی هغه روجیمات کړي دی اعتکاف ته ناشته مونږ ول روجیمات کړي راځي ټول خاندان چې کم دی ورپسې را روان نو جمعات کې چې کم دی یو هلي ګولي چې کم دی هغه جوړي وي دا پلیټونه یو دراز او دروز یو ټنګاره چې کم دی غله ګولي خروجیمات چې کله وشي بسترو باندې پروزي پردي چې کم دی ځان تراکاږي یو غپونه شپونه دي ما خو مړ نن ځان له دا جوړي روړي او زب دا پیزار خلمو ز چې کله پاسم او زب بیا دا کوم الکه د دې سيزونو ته څه ضرورت دی د دې سيزونو ته ضرورت څه شي اعتکاف خو دې ته نشي ویلي اعتکاف خو چې ما دا بیان کو چې الله جل شانه ته په خاص مدت کې چې کم دی په خاص ځای کې بس الله او ستا په مابین کې به اغراض وي بل چې تا به بار کمی نه کېنه کوله جنازه به کوله د مریض عیادت ته کولو دغه شانتي د غریبانو مسکینانو مدد امداد دی کولو دا فری اعمال دی د الله جل شانه فری چې کم دی غستا په لیست کې اغلی کی د دینه تبي غم اوسه د کور نه چې کم دی هغه تبي غم اوسه په کور کې افراد هغه پریږي د کور د سيزون نه چې کم دی هغه تبي غم اوسه نو د دې چې کم دی هغه اعتکاف ویل شي زمونږ استاد معاشره کې چې دا کم بګار دی د دې سيزونو چې کم دی هغه خیال ساتل پکار دی